بیا ووایه باب قول الله تعالى ويدرأ عنه العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب د لعان په حواله باندې خو تاسو ویل چې خزه متهم شي بدنام شي ملزم شي د خپل خاوند د طرفه چې تا زنا کړې ده یا ستا خېټه کې بچی زمانه نه ده نو دلته خو قذف نه د لعان ده کنه څلور شهادتونه مقرون باللعن خاوند وکړه او څلور شهادتونه مقرون بالغضب خزه نو اوس خو په یو باندې از سزا ناراضي حد په خاون زکه حد قذف ناراضي چې هغه څلور شهادتونه کړي په خزه زکه حد زنا ناراضي چې دی هم ويدرأ عنه العذاب عذاب نه مراد حد ان تشهد 4 شهادات بالله انه لمن الكاذبين تاونه ویل چې په هر شهادت کې به خزه خاون تلاش نشي اشهد بالله ذا الله گواکم قسم خرم انه زما خاون لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ما ته چې زنا نسبت کړي د دروغجن بس عذاب منا حد زنا ته نه دفع شو الله قال حدثني محمد بن بشار الى اخره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان هلال بن اميه قذف امراته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة اقم البينة راولا گوهن شاب او حد في ظهرك او تحد حدا في ظهرك یا بجاری کی حد ستا پملا یعنی حد قذف فقال يا رسول الله اذا راى حد على يده رجلا يسرق ويلتمس به نو قربان چې اوسړی په خزر پاسه اوسړی گیر کې هغه به ګرځي گواهان برا پیدا کړي چې لال سم څلور کسان راغلي هغه تبلیغیانی څلور میاشتو نه تازه راغلي ځکه هغه ته خلک عادلانو ثقه وي کنه اگر کې څم نه نو دغه بزل ټومه نو چې راځم نو سړی خو به بسکار به کړي روان به فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة الا حد في ويا بغواهان یا بهدي زکه تر دغه وخت د لعان ایتونه نو راغلی فقال هلال والذي بعثك بالحق اني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ قسم په خدای ز په خپل خبره کې رښتیا ما په خزه د پاسه سړی لیدلې ده او الله به زمام لا د کوړو نه خلاصي فنزل جبريل راغله وانزل عليه والذين يرمون ازواجهم فقرأ حتى بلغ ان كان من الصادقين على شاف النبي صلى الله عليه وسلم فارسل اليها فجاء هلال فشهد وورشي الک هلال را ولي سره د خزنه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعلم ان احد الله ته معلومه ده چې پتا سو دواړو کې یو دروغجن ده ولی دواړه دروغجن نشي کېدای ارتفاع د نقیزه ناراضي دواړه صادق نشي کېدای اجتماع د نقیزه ناراضي یو به صادق بل کاذب فهل منکم تائب چې کم در کې دروغجنی آیا هغه توبه وباسي اله ثم قامت فشهدت فلما كانت حين عد الخامسه وقفوا وقالوا وی درول وای ګوره دا پنځم واجبون کې دا ګوره واوړه کته دروغ وای قال ابن عباس فتلک دا خزه ټکانې شو د سلک غل شو وانا کست لګه شاته شو حتی ځوانه منګ دا ګمانو کانه ترجو چې دا به خپل خبرې نه ووري ځان به دروغجن کی ثم قالت دې زنا کړو حقیقت کې نو دې خزه ویل لا افزح قومي سائر اليوم زب خپل قوم ونشرمم طول عمر نو کما وسویل چې او ما زنا کړی ده نو زما قوم ته به پیغور پاتې شي ټول عمر نو زه قوم نه شرموم تاسو لږ انتظار وکئ او د ښځو ته ګورئ دا حامله وه که بچی راوړو سترګې تورې وې سابې ولالیتن او پنډۍ غټې وې پنډورو کناټور خدلج ساقین پنډورو نو دا به شریک بن سمها دی وبونه پیدا ځکه په ځاني کې دا صفتونه فجاءت به کذالک نو دا خزنه چې بچی پیدا شو کناټورو پنډورو تور سترګو فقال النبي لولا مزامن کتاب الله کچرته دی الله په کتاب کې آیت اللعان نه وای چې بعد اللعان حد نه جاری کیږي لکان علی ولها شان زمو د خزه به یو حال وای ما به د خزه حد جاری کړه وای ځکه زنا ښکارا شو کنه و به زمو د خزه یو حال معنا ما به په حد قچون کې لعان آیات دنول على شاو وبه قال حدثنا مقدم الى اخره عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا راى امراته فانتصر من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم
خزا خاون ویرا ولی اولیان وکل فتلاعن كما قال الله ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين او المتلاعنان لا یجتمعان ابدا تر سوچ پلیعان باندې ولاړی دی بیا نکاح نشي پاتې کېږي ختميږي باب قول الله عز وجل ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا دا چا چې راته کړ افق بدترین دروغ غلیظترین دروغ د دروغ یو طوفان عصبة منکم دا وړه ډاله ده عبد الله ابن ابي ابن سلول دا حمنه دا حسان دا مستوح دا وړه ډاله ده تاسو دا ګمان مکو چې د کې بس تاسو شری بل او خیر ډېرې مسالې به د سره ښکاره شي لکل امرئ منهم مکتسب من الاسم څومره کسانو چې د دروغو په دې طوفان کې برخه اخیستې ده هر یو ته به خپله برخه ګناه میلاویږي والذي تولی کبره او چې چا بار کړې د لویه ګناه عبدالله ابن ابی ابن سلول د ټولو نه اوله ډرامه خو ته شروع کړه چې عایشه د صفوان سره جوړه د عذاب عظیم عذاب عظیم دا د بعضو روایتو کې وایي چې د باندې ډبل حد جاری کړه ده افاق د مبالغه صغره بدترین دروغ ویونکی وبه قال حدثنا ابو نعيم الى عنه من عائشه رضي الله عنها والذي تولى كبرا قال عبد الله بن ابي او کبر نه مراد دا اگر که مسروق باغ اخلی حسان هغه چې والذي تولى كبر دین حسان بن ثابت مراد دا د مسروق رایا دا غو د جمهور رایا دا چې عبد الله ابن ابي ابن سلول دل باب قول الله تعالى ولولا إذ سمعتموه ولنه پکار خدا و چې کله دا خبره تاسو اوریدلې وای قلتم تاسو مسلمانانو ویلی وای ما یکون لنا من ته مناسب نه ده ان نتکلم بهذا چې بده باندې خلو خوځو چې مسلمانانو مور صفوان سره جوړه سبحانك هذا بهتان عظیم الله ته پاک عائشه پاک د یو عظیم بهتان د چې د خلکو پایشي بیبي صفوان باندې ویل ولولا جاءوا عليه باربعه شهدا کدا بهتان نه نو د څلور گواهان راولي ګان فایز لم یاتو بشهدا چې گواهان نشي راوسته د خدای په نظم دی دروغجن دا خو یو بدترین غلیظترین دروغ او بهتان وګن نو کیسه خو درته پتر کم ځکه ته روه غزوه بنو المستلق کې غزوه بنو زګه د فق واقعه په غزوه بنو المستلق سن 5 هجری کې شوه دا هغه کې دا 13 د پورا د تفصیلی څومره دلته چې روایت راځي دا ټول مکرر دي چې مور بیبي وي حضور به ته پچ بیا چول زما پچ وتلړ بیرته واپسې کې لار کې شپه و نیمه شپې نه بعد سملاستو خوب بیا به سحر کې منځو روان زلاړم تقاضی ته هار را نورک چې هر ملټو راغلم قافله تلې و چې کوم کسانو زما کجاوه او چتول او خطه کوله پاغه پرده پرته و آیات د حجاب راغله وی هغه ته پتم نو لګیدل کجاوه او چت کړي او بوخ باندې خو وی ولنه وی من زنانه پاغه وخت بدن ډېر کمزوري او خوراکم کم او زکم عمرم بدنم کمزور مغي پوي شوی نو بس عمل تکې ناستم چې زه چیرته به حضور د تپوس وکي بیرته براشي ما پځې څوک راولي صفوان رضی الله عنه یو ډېر ښه صحابي او بدري ده هغه په هر غزوه کې حضور چې د شپې چیرته پاتې شو دی به پرې خو ده وی ته سحر چنور راوخی چې دا ټول ځای وګوره کوم نه څه پاتې شوی هغه به راوخلې راځي به نو په سحر ټیم کې عائشه ابي وای چې ما په کاڼي باندې سریغ او چې کم ځای زما وخو بسترګې مې پټه وې مخ کارېده ودو چې داسې صفوان ګرځېده چې په ما نظر لګېدلی انا لله وی زد حضرت صفوان په انا لله باندې راویښه شوم وی دو قمر انا لله ویلی باقی لاړه وی پیژندم ځکه چې قبل نزول الحجاب زه لیدلی وم چې دا خو عایشه ابۍ ده بیا یې خپله اوښه راوسته هغه یې ګونډه کړه زه ورباندې کېناستمه صفوان دی اوښې پړی نیولی مخکې روان ده زه په اوښه باندې ناست یم لوپټه مې ځانه تاوه کړې وی والله که نه صفوان ما سره خبره کړي نه ما صفوان سره کړي علاوه د انا لله نه چې لاړو غرمه واغې یو ځای کې بس دا واضح شروع کړی وی عبدالله چې وګوره صفوان او عایشه پاتې شوي دي شاته دا خو یو بل سره جوړ دي العیاذ بالله نو دا خبره څلورو کسانو بس برپا کړل وبه قال حدثنا يحيى بن بكير الاخري قال اخبرني عمرو بن زبير وسعيد بن مسيب وعقبه څلورو کسانو د افق واقعه د مور بیبینه نقل کړي څلور کسان دي ته دلته وګوره عروه ابن زبیر یو سعید ابن مصعب دوا علقمه بن وقاص درې عبید الله بن عبد الله بن عتبه څلور یو ټوکړه د واقعه د افق د نقل کړي عن حديث ابن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها اهل الافك ما قالوا فبرأه الله مما قالوا وكل محدث طيبة من الحديث وبعض الحديث
او په دې څلورو کې بعضې د بعضو نه احفظ دي ټول په حفظ کې برابر نه لکه عروه شو سعید شو بعضې له بعضو نه لاله وإن كان بعضهم أعلم من بعد الذي حدثني عروة عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرأ بين أزواجه پچه بیا چوله ځکه چې بیبیانې خوشحاله شي فأيتهن خرج صحبها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة فأقرأ بيننا في غزوة قضاها فخرج ثاني فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما نزل الحجاب فأنا أحمل في حوضتي زبب کېنولی شوم په کجاوه کې بناستم له پاسه به څادرې پرتې وې او دوه صحابه په دې مکلف مامور و چې دی به دا کجاوه اوچتوي او د کوزېدو وخت یې ښکته کوي فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل او واپس شو بېرته ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل کله چې حضور ویل چې روانېږئ نو زه لاړم انساني تقاضې ته حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شاني أقبلت إلى رحلي فإذا عبد لي من جذعي دا د یمن وړې ملغلرې وې د یمن د ملغلرو یو هارو چې هغه د حضرت اسما بیبي او قدن قطع شو کېدل او فلتمست عقدي ما خپل هار دانې لټولې وهب سني ابتغاؤه او زه د دې هار لټولو را ایثاره کړم وأقبل الركب الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هذه فرحلوا زما کجاوی اوچته کړې وه او بوخي ایخې و او دی روان شوي و کومه کې به چې زه ناستم وهم او هغې صحابه یحسبون انی فیه د هغې دا ګمان و چې زه ګوندې په کجاوه کې ناسته یم وی دا ځکه چې په دغه وخت کې زنانه د بدن نه ډېرې سپکې وې لم یسقلنه النهل اللحم د دې بدن کې غوښه نه وه انما کان نأکل العلق من الطعام موږ به یون وړی یا دوه وړی خوراک کول نو هغه صحابو ته دا عجیبه نه وه ښکاره شوې چې دا کجاوه ولې دومره سپکه ده زه جنۍ وم کم عمره او بدن نم کمزور یم چې راغلم نو ما خوا دې خوا اواز کو چا اواز مې نه اورېده ولا مجیب او نه زما د اواز چا جواب را کول ما وی چې ان شاء الله زما په طلب پسې به واپس راشي بس په خپل ځای ناست او مسترګې مې غالبه شوې وده شو مل او د انسان یو شکل لري نه ولید حضرت صفوان مخکې له نزول حجاب نه زلی دلی هم زکه او پیجاندم ان لله ویل په دې باندې زرا ویخه شومال ولا کما ور سره خبره کړي او نه مې دن اوریدلی نو په دې اوخ په دې مخ کې خپه باندې لاس کې خداغه ګونډه شو زور باندې کې ناستم فنت ولا يقود بي الراحله شروع شو چې دی اوخ پړې بوګه چولې او صفان مخ کې روانو ز په اوخ باندې ناستومل داخل شوی په ټکن د غرمه کې بدوی بیا دمه کوله بیا هلاک شوی ومن هلاکا څوک چې هلاک شوی عبد الله ابن ابي و غیره چې ما بسې ډرامې شروع کړې و چې عائشه صفوان سره جوړدل زه بیمار شوم حين قدمت شهرا یومیاش دی خبره نه چې ما بسې طوفان د دروغ جوړ ده خو بیمار ومله وی خلق شروع دا دروغ به یو بل ته بیانول غضب به خبره نه ومله یوې خبره ز شکمنه کړم په بیماری کې یوې خبره ز شکمنه کړم هغه دا و انی لا اعرف من رسول الله اللطف چې ما نه معلومه و د نبی پاک هغه لطف شفقت مهرباني او ټوکې په خوا به موږ سره مینه کوله ټوکې به کولې خو هغه نه کولې
بس را به دومره به ویلې کیف تیک یا عائشه تو عائشه څنګه بس ما وی خدای دا رسول الله خو نه موږ سره ټوکه کوي نه مینه کوي نه د مزاح او مذاق کوي الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تكون تاسو څنګه بیا بران روان شو دغه خبرې ز شک منه کړی وم او زه د افق نه شر د تهمت نه زنوم خبره چې زکل خشومه نو وته ام مستح سره مناسه د کجورو په باغ کې د تقاضې ځای زکاغه وخت خو کورو سره نږدې باترومونه نه واله دا زمونږ د تقاضې ځای او زنانه به یو شپه بل شپه وتلې دا غ زمانہ و چې لا موږ باترومونه کورو کې نه و زمونږ معاملې د عربي اول عربو کې دا سیده چې هغه بدبونه ډیر نفرت کو نو دوی به کور کې باتروم نه جوړه او کور سره به قریب هم نه جوړه لری بناري نه زنانات له د دې زوی مستوح چې د ابو بکر د خاله بچی د دیم په عائشه باندې تهمت ویلې ول چې کله را روان شو نو تیندک خوړو تیندک ام مستوح د مستح مور په خپل لوپټه کې اغت پړونه کې خپلون خطه تیندک یو خوړ فقالت تعس مستح تباو برباد شو یا تعسی مستوها خدای دې تباو برباد ما ورته به سما قلت اے مور ډیره بد خبره دی وکړه تاسو بین رجلن شهید بدر آیا ته هغه چاته خیره کې چې هغه بدر ته تلو بدری دال لګ ودرېګا ته عبارت ویلې الته مې هنتا معنا څه کړو ام دا اوس غزوه بن المستلق راوړه ولته براشي دا خو مکرر روایتونه دي کنه او ورته اے هنتا هو اے خیسته یو معنا شو عائشه بیبي خیسته وا اے پیغله اے هنتا اے نا خبره بے خبره اے هنتا اے ساده ګله ما چې خپل زوی ته خیراو کستا په سر مې وکړه ولی مور زما په سر ولی ته خبره نه خبره نه هغه بتا تهمت لګول چې صفوان سره جوړل دا خبرې دي او وچرالم بیماری مې نور زیاته شو هنتا معنا باندې پوه شو څلور تفسیر مې وکړ اولم تسمعي ما قال قلت وما قال ابتدى وكذا فأخبرتني بقول أهل الإفك فانتقت مرضا على مرضي فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف بكم فقلت أتأذن لي أن آتي أبو ما وی قربان اجازت کې چې مور پلار کړه لاړه شمه هغه ویل او بالکل قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبل ما وی چې د مور پلار نه ځان پورا پوي کم چې دا څه کیسه ده قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجئت أبويه فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس قالت يا بني ما ولي و مور دا خلق سوي و مور میرا تول چې یا لوري هویني علیک په ځان ټینشن مرا والا حدیث ګوره ټول مکرر ده په ټکی تیر ده قسم په خدای چې تا غوندي یو خزي وزیه خيسته عند رجلين او چا په نکاح کې هغه خيسته يحبها او خاوند یې خزي سره مینه کوي ولها زورایر او د دې بني وي الا كسرنا عليها مگر په داسې خلک خزه باندې خلک ډېر تهمتونه لګیل په دې شپه مې تر سبا وجړل الا نه مې د سترګو وخت کې ودرېدې او نه خوب مې د سترګو رانجه جوړېدل کله چې وحي لګه وزنډېده علي او اسامه راوخته زما په حواله یستعمرهما مشوره ورسره کوله وې قربان دا زمنګ مور دا پاک عفیفه خلک ډرامې کېل دا ستاسو بیبی دا منګ ته بده کې بغیر د عفت نه بل څه معلوم نه دی
قربان تاسو بزان ټینشن مراولې الله په تاسو پابندي نه ده لګولې تنګي نشته په باب د خزو کې عائشه نه علاوه ډېرې خزې دی بل سره نکاح وکړي او کتا د دې وینځنه څوک د بریره نه تاسو کا چې هغه د عائشه خادمه را تصدقو کده دې معنا لګ راته پاسانه نه اسانه باندې وکړه تصدقو کستا سو تسلی به وکي قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقالت أي بريرة طور هل رأيت من شيء يريد آیاتا عائشہ کی چلی دلی چې ته په شک وکې قالت بريرة والذي بعثك بالحق إني رأيت عليك أمرا أغفره عليها أكثر من أنها جارية قسم په خدای کما نور چلی دلی چې هغه عیبی علاوه د دینه چې دا جنې د کم عمره تنامو دا ودکیږي عن عجین اهلها چې کله کور کې وړلم دی نو دا وړو ته ناشته ودشي فتات الداجن کورنۍ چې اگر راشي دا چيله او ګډ فتا کول وړته نه اخري دیته پته نه نو دا غریبه کې صرف کم عمره جنکې ده خو په باندې غالب کیږي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي ویلې خلکو د عبد الله ابن ابي نه به سو کلاس کې ما زړه ته دوک رسولې زما په پاک دامن بیبي تهمت لګولې په پاک دامن بدري صحابي الزام لګولې فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني اذاه بأهل بيتي فوالله ما علمت من اهله الا خيرا ما ته معلومه د خپل بیبي چې د پاک دامن د طیبات له طیبین ولقد ذكر رجل ما علمت عليه الا خيرا وما كان يدخل على اهلي او دا صفوان زما سره زما کور ته نه دراغله مگر ما سره راغله دال فقام سعد بن معاذ الانصاري وقال يا رسول الله انا اعذرك منه ان كان من الاوس قربان منگ بد اخلاص کو که زمنگ د قوم نه اوس نه ضرب تو عنقا چا چې په عائشه او صفوان تهمت لګیدل په توره بد سټ نه کټ کو وین کان من اخواننا من الخزرج او که زمنګ د تربوران د خزرج نوی امر تنا ته حکم وکف فعلنا امرک استاد امر امتثال بو کو غنه بسر کټ کول قالت فقام سعد بن عباده وهو سيد القبيل وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتمل په دغه موقع باندې قومي غیرت ورته ودرېده فقال لسعد سعد دوی سعد بن معاذ ته کذبت دروغ دی ویل الامر لا پالا مې قسم لا تجمع قوم سړی دی خزرج والله کبه مړ ولا تقدر على قتل یو ته قدرت نه لري دا ولی جهمیت قومي راغی دا د مستوه مور نه و او مستوه دا د ترلور و نو په دې ویل چې دا د مستوه هم په دې تهمت کې شریک ده او مور زما د ترلور ده نو زما د قوم نه د دارانه نشي وجلې ال فقام سيد بن حذير وهو ابن سرعان بسعد فقال لسعد بن عباده كذبت وعمر لا او سید د سعد بن عباده د ترزوی ده ورته وای اے سعد دروغ دی ویل الامر لا لنقتلن په خدای مې قسم چې د خزرج قبيله سړی او پر رسول الله باندې او د بیبي باندې او په صفوان دروغ ویل دي دا بزوجن فإنك منافق ولې ته منافق شوې تجادل عن المنافقين د منافقین وکالت کې دا چا چې دا کار کړی دا منافقین دي دی هغه وکالت د شروع ک فتصور الحیان د دواړو قومونو په منځ کې جګړه شو تصور څه ته وي رحمت الله یو ډلې د بل ډلې غریوانو تعالی سره واچو حتی هم و یقتتلوا قریب واچ اوس خزرج یو بل وجلی ویل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكتا قال فما قصت بيوم ذلك لا يلقى لي دمع ولا تهل بنوم قالت فاصبح ابوي عندي وقد بقيت ليلتين ويوما لا مور او پلار مم شپره سره وی خطر کړه غیم جړل او مام جړل دوه شپې یو ورځ اله لا يلقى لي دمع يظنني ان البكاء فالق كبدي یظنان زما مور او پلار دا ګمان ان البكاء فالق کبدي چې دا جړه به زما زړه و چيل قال فبينهما جالسان عندي وانا ابكي فاستاذنت علي امراه من الانصار فاذنت لها فجلست تبكي د انصار یو خزر راغله غیم زما سره جړل خفا واله قالت فبيننا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ثم جلس قالت ولم يجلس عندي منذ قيل لي یو میاش وشو دینه مخکې ما سره ناس نو اله وقد لم يشهر لا يوحى اليه بلساني قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه ویل الحمدلله رب العالمین اله ثم قال اما بعد يا عائشه فانه قد بلغني عنك كذا وكذا فان كنت بريئه فسيحدث عائشه استا په حواله دغه څه خبرې دي کته په اصل کې بری
نو الله بستا صفای را لیږي و ان كنت الممت بذنب او کڅه اراده د ګناه خطا در نشوي الله نه بخنه او وړو توبه او بسله فإن العبد إذا يعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه قال فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستمعي حتى ما أحس منه قدر وې زما اوخ کې ودرې دي حتی یو اوخ کم نه محسوس کوله فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما می داجی ته ویل ابو بکر ته چې حضور ته جواب ورکاغول زنه شم ورکوله قال والله ما أدري ما قل نه پوهېږم زه رسول الله ته څه جواب ورکمل فقلت لأمي أجبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما أدري ما قل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثير من القرآن زکم عمر جنیو مډیر قران مې نشو ویلې انی والله لقد علمت ما ورته چې زه خبر املکت سمعتم هذا الحديث دا د دروغ ډرامه تاسو اوریدل د هیته استقر فی انفسکم تاسو په زړونو کې تقرر نیولای دا وصدقتم به واکثر به تصدیقم کړه فلئن قلت لكم کزه درته وایم چې زه مبرایم والله يعلم اني بریه قسم په خدای چې زه مبرایم لا تصدقوني بذلك پدې کې به تاسو زما تصدیق ونه کوي ولا ان اعترفت لكم بامرين او کزه تاسو ته دیو ګناه اقرار وکم والله يعلم اني منه بريئه نو قسم د چې کوم ګناه خلق ماته منسوبې زدي هغه نه مبرای مل لا تصدقوني والله ما اجد لكم مثلا الا قول ابي يوسف قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون بس صبر جمیل کوم لکه یعقوب علیہ السلام چې کړه ول قالت ثم تحولت فاستجعت على فراشي بیرته په خپل بستر باندې سملا استعمال وانا حينئذ اعلم اني بريء وان الله مبرئ بمرادي ولكن والله ما كنت زما خدا خیالو چې الله به زما براءت او صفای کوي خدا می یقین نو چې د وحی جلی په ذریعہ به کوي ځکه زما شان دومره نو چې زما په حق کې الله سیاتونه نازل شي ما دا وی چې کې دی شي یا د الهام په ذریعہ چې رسول الله ته الهام وشي چې عائشه بری ده او یا د منام په ذریعہ خوب وګوري دا مې څه خیالو چې زما په حق کې آیاتونه نازلېږي چې اچانک پر رسول الله وحی شروع شول زما ځان زما په نظر کې د دې نه کم او چې زما په حق کې د وحی راشي ولكن كنت ارجو ان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنمر يبرئني الله بها قالت فوالله ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج احد من اهل البيت حتى انزل عليه فاخذ ما كان ياخذه من الجرح نو چې کوم حالت به پیراته دی وحی چې هغه سینه مبارک به د میچن غونې غریدل او اوخ کې به پیر خولې به پیر روان وي حتی انه لا يتحدر منه مثل الجمان پټنډ مبارک خولې را روان وي لکه وړې وړې ملغلرې سپینې او ورځ ډیره یخه وه خو خولې ذکر راتلی چې وحی ډیره درانه وه قال فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه يضحك فكانت اول كلمه تتكلم بها يا عائشه عما الله عز وجل فقد برأك ما ته عائشه الله ستا صفای را ولېږله فقالت امي قومي اليه قالت فقلت والله لا اقوم اليه ولا وای ما ته مې مور ویلې چې ورپاتې د رسول الله شکر ادا کړه وانزل الله ما ویل والله کبه ورپاتمونه شکر ادا کوم نه ستا دا کوم نه د داجی زبد الله شکر ادا کوم چې الله زما صفای وکړه ان الذين جاءوا بالافك عصبة منهم العشر الايات كلها فلما انزل الله هذا في براءتي قال ابو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح بن يسار لقرابته منه وفقره والله لا انفق على مصطح شيئا ابدا بعد دا مستوه ډیر غریب او فقیر او ابو بکر به خرچه ورکوله نو د دینه پڅون کې دم تهمت ویلو وی قسم د کبد باندې خرچه وکم آیات راغی ولایات لول الفضل د فضیلت خواندان او د مال خواندان د قسم نه کیل فانزل الله ولا يتلو الفضل منه وسعته ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون ان يغفر الله بخنه ورته وکي درگذر وکي تاسو په دې نه خوشاليږي چې الله تاسو ته بخنه وکي قال ابو بكر فلا والله اني احب ان يغفر الله لي فرجع الى نصفه نفقه الذي كان ينفق عليه وقال والله لا انتوعها منه ابدا قالت عائشه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال زينب بنت جحش دا زما بنو دینه بهم زما تاسو کا ای زینب ماذا علمته تا ته علم شته په عائشه کې څه ګناه شته او رأیت یا تا څه لیدلی فقالت يا رسول الله احمي سمعي وبصري
زه خپل غوږونه او سترګې له دې نه ساتم الله زه ساتلی یم ما علمت الا خیره ما ته په عایشه کې چې څه معلوم دی هغه دا ده چې د عفیفه او پاک دامنه طیبه او طاهره ده دا ووایه دا تسامی څه معنا ده دا زما په بنو کې هغه بنه وه چې دی ما سره ځان برابره و په حسن کې په جمال کې په کمال کې ما سره به سیالي کوله الله پاک وساتله په سبب د تقوا باندې او خورې شروع شوه تحارب لها وکالت کو د خپل خور د پاره یعنی د زینب وکالت خور وکه همنه بنت جهش شب کدی الله رحم نه وای دی الله مغفرت نه وای چې بیام درته مختلف الوان نعمتونه درکې کرم فضل در باندې کوي تاسو ته برسېدل وای پاغه خبرو چې تاسو په کې نه نوتی وای عذاب عظیم چې په عائشه او صفوان هم تهمت خدا دی الله فضل ده چې د تهمت باوجود هم په تاسو عذاب نه راولي تلقی ویل کېږي یوې خولې نه خبره بلې خولې ته نقل کېدل الله الله شب عائشه ابي چې خبره شو چې به ما تهمت را پرې وته بهوشي پیرا زګه ډېر درنه خبره وکنه تاسو ته دا خبره ډیره معمولی ښکارې ده خو د الله په نس دا ډیره عظیمه ګناه وه چې د پیغمبر په بیبي باندې او په بدري صحابیم داسې تهمت تړلی وله هغې به تلیقونه ویلې تلقي ویلی کېږي اخیشتل چې تاسو به اخیشتله دا خبره د دروغو یو د بل نه ولې نه چې کله تاسو دا د دروغو خبر اوریده داسې ویلې وی ما یکون لنا ان نتکلم بهذا موږ ته دا مناسبه نه ده چې په دې باندې ژبه وخوځو سبحانک پاکي د الله تعالی را دا یو عظیم بهتان ده چې د عبدالله منافق په عایشه به یې ولګول د عایشې ابي زنکدنو د زنکدن نه لږ مخکې عبدالله ابن عباس ورته راغی اجازت غوښته د ملاقات وهي مغلوب او په دې باندې د درد بهوشي وه قالت اخشى ان يثني علي زه ډارېږم چې عبدالله به زما تعریفونه وکړي دته اجازت نشته نو فقیل ابن عم رسول الله د عایشې ابي وراره ورته وایي چې ګوره اجازت ورکړه د نبي پاک د تره زوی ده ومن وجوه المسلمین د مسلمانانو په سردارانو کې یو سردار ده قالت ابي ورته وایي ویله چې ګوره بس ورته وایي راشي نو چې کله عبدالله راغی فقال کیف تجدینک مور جانې څنګه یې قالت بخیر خیم الحمدلله ان اتقیتو که چې ته په ما کې تقوی نو انشاءالله خیم قال فانت بخیر ته ډېره ښه د خدای فضل ده تقوام پتا کې شته انشاءالله زوجة رسول الله د پیغمبر بیبي ولم ينکح بکرا غیرک پیغلې سره نکاح نه ده کړې علاوه د تانه وانزل الله ونزل عذرک او الله تعالی ستا صفایي راولېږله من السماء نو دی لاړ صفت خو یې وکړه ودخل ابن الزبیر خلافه عبدالله ابن عباس نه پس خلاف معنا عبدالله ابن عباس نه رستو عبدالله ابن زبیر راغی د مور بیبي ته پوسته نو چې راغی فقالت مور بیبي ورته وایي د خورئي ته وایي دخل ابن عباس فاثنى علیه تانه مخکې ابن عباس راغلی او زما یې ډېر صفت وکړه وددت انی کنت نسیا منسیا یاره زما دا تمنا وه چې عبدالله زما دا تعریف کو ما وی چې زه هیره وی هیره کړی شوی چې اډونوم زما د چا په ژبه باندې نه راتلی تاسو د دې جملې نه د مور بیبي خوف خدا معلوم کړئ بې نفسي معلومه کوي عاجزي معلومه کوي د تقوا اعلی مقام اندازه لګي چې زما نوم اډو چا نه اخیستی دومره په خپل صفت باندې خفه کېده
ابن عباس استأذن على عائشة نحوه ولم يذكر منسيا. ګوره دلته د افک واقعه کې درې څلور عظیم الشان ګناهونه یو تلقی الافک دویم تحدث الافک او دریم استصغار الافک او څلورم افشاء الافک. دا دومره عظیم ګناهونو باوجود الله پاک دوی ته بخنه کړې ده. الله تعالی تاسو ته د आवाज او نصیحت کوي ان تعودوا لالا تعودوا لمثل ابدا چې اے مسلمانانو په مثل دغه دروغ چې بیا درنه چیرته داسې واقعي ونشیل. به قال حدثنا محمد بن يوسف الى اخره عن ام عائشه رضي الله عنها قالت جاء حسان بن ثابت يستاذن عليها قلت اتعذنين لهذا. مسروق ورته وایي چې مورې ته حسان ته اجازت ورکې د ملاقات ولدیا غنه د اصحاب او عذاب عظیم. ما درته ول چې د رای دا و والذي تولى كبر دين حسان مراد ده وله عذاب عظیم. نو قال سفیان تانی ذهاب بصری مور بیبي ورته ول وای د دینه بغټ عذاب بل څه چې د افق د واقع نه پس حسان پسترګو باندې وړون شوال. أتأذني لهذا قالت وليس قد أصابه عذاب عظيم. قال سفيان تعني ذهاب بصره فقال حسن دا ګوره دا مخکې تیر دا مکرر ده د افق واقعه کې حسانون د عائشه به چې دا کامل عقل والا دا کامل جمال والا دا کامل عفت والا دا کامل ذهانت والا دا تمام صفاتونه د جمال او کمال په باندې ختم دي. رضانون خیسته ده ما تظن بریبا متهم شوی نه ده په تهمت باندې متهم شوی نه ده وتصبح غرسا او شپه تیری په ولګه باندې من لحوم الغوافلی خو د غافل خلکو غوښې نه خوري. دې څه مطلب شو؟ نه متهمه ده او ټول شپه ویښه تیری خو د چا غیبت نه کوي ځکه غیبت د مړو غوښې خوړل دي که نه. نو چې دا یې وویلې قالت مور بیبي ورته وی لکن لکن تا دواړه کارونه کړي هم د مړو غوښې خوړلي زما غیبت دې کړی او هم دې په ما باندې تهمت لګولی او اوس وایي چې ما تظن بریبتن لیکن انت لست کذالک. اے حسانه دا اوس د کوم شعر وویلې ته داسې نه یې ته کې ورته ورکړه که نه ته چې وایي چې ما تظن بریبتن متهمه نه ده په یو تهمت دا تاسو ولې په ما تهمت لګولی وایه. باب قول الله تعالى ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. على شاب وبه قال حدثني محمد بن بشار الأخبري عن مسروق قال دخل حسان صلى على عائشة فشبب وقال حسان فشبب تشبیه باغه حدیث ته وای چې هغه کې د یو چا مدح او خوشالول مطلوب یې ما تظن بریبة وتصبح غرسا باللحم الغوافل. قالت لست كذاك ته داسې نه حسانه ته داسې نه یو طرف ته زما صفت گئے او بل طرف ته وای چې دا خیسته ده پاک دامنه ده په دې عیب نه ده لګېدلی او تاره باندې تهمت ویلی ده. مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله والذي تولى كبره منهم. وقالت دا ورته مسروق ویلې مسروق مور بیبي ته ویلې داسې سړي تم ته اجازت د ملاقات کې چې هغه په تا باندې تهمت لګولی او الله فرمایي والذي تولى کبره زما په نس باندې همدی مراد ده. فقالت عائشه به ورته وی و اي عذاب اشد من العمى نو بل بد وړاندې دونه بل کم غټ عذابي. وقالت قد كان يرد عن رسول الله او د ملاقات اجازت مې زکه ورکه چې د په اشعارو کې دفاع کوله د نبی عليه السلام نه اشعارو کې زکه چې مشرکین وبا د شعر په جبه د رسول الله او د صحابه او حج او مزامت ذکر کاو نو حضرت حسن به دفاع کوله نو په دغه وجه به او پات شو عذاب اگر سترګې وړاندې شو د دې نه غټ عذاب بل څه کېدای شي بس.